عزتمند فرعون چې د زمانی یو لوی ظالم او جابر او متکبر او سرکش کس تیر شوی دی او لوی واړو ته د واقعات معلوم دي چې دا څومره ظالم سړی و. قرآن کې الله وایي چې وفرعون ذی الاوتاد، فرعون خاوند میخونو والا چې چاته به ظالم سزا ورکوله پس مکه به ودکو او دا غټ غټ میخونه به پیوټا کول. موسی علیہ السلام ورڅخه الله راولېګو. موسی علیہ السلام ورته وی چې زه تا ته راهنمایي کوم ستارب طرف ته چې تو یریږي او ډیر معجزات ورته وښودل، لیکن د انکار وکړو، تکذیب وکړو او خلک راجمع کړو، اعلان وکړو چې انا ربکم الاعلى، اے خلکو زه ستاسو لوی خدای رب او پروردگار یم. نو الله وایي چې مونږ دته سخت عذاب ورکو د دنیا او د آخر په عبرتناک عذاب سره. الله وایي مونږ فرعون راونیسو او یقینا د په دې رانیسلو کې د هر هغه کس د پاره چې څوک د رب نه یریږي لوی عبرت پروت دی. دغه فرعون د عیسی علیه السلام د زمانې نه 1279 سال مخکې تیر شوی دی. په دغه حساب سره نن د هلاکت 3302 سال تیر شو. قرآن کې الله تعالی یو وعده کړی ده چې فرعون کله الله تعالی په دریاب کې غرق کو. الله ویلی دی په قرآن کې چې فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیه. اے فرعون نن ورځ موږ ستا بدن ته نجات ورکو د پاره د دې چې ستا د لاش او ډانچا د راتلون کې ټولو خلکو د پاره د عبرت نشان وګرځي. اوسم د فرعون ډانچا په مصر کې د قاهره په عجایب خانه کې پرته ده. دریای نیل سره په خوا کې یو مقام دی، هغې ته مقام تبسه ویلی شي. هلته کې یو وادي ده، هغې وادۍ ته ویلي یا د کنګ ویلی شي. هلته د بادشاهانو قبرونه دي. یو صاحب په 1898 عیسوي کې د دغه قبرونو نه د فرعون لاش راواغستو او د مصر کې د قاهره په عجایب خانه کې کېښوده. بیا په سن 1975 عیسوي کې د فرانس یو ساينسدان ډاکټر موریس بوکایلی چې داغه نوم دی د فرعون په دې لاش باندې ریسرچ او تحقیق وکړو. هغه د خپل ریسرچ او د تحقیق نه بعد دا خبره ثابته کړه چې دا لاش او ډانچه یو زماني پورې په نمکینو مالګینو اوبو کې پاتې شوې ده او دا وی چې د په دې لاش معنی نمکین ذرات پراته دي چې کله هغه دا وکړه نو حیران شو په دې باندې او په زبان حال دا خبرو کړه چې واقعي دا کلام د الله تعالی رښتینی کلام دی. ګوره ځکه چې 3302 سال تیریدون بعدم د فرعون غلاش ته به وایي چې اوس دې هلاک شوی دی. هغه شانتي اډوکي په اډوکو باندې غوښه او چمړه د پاسه او ویښته پکې مښکاري او د کمال خبردار چې داسې لاشونه او داسې ډانچي خلک په ممی کې ږدي او دا بغیر د ممی نه د لاش دا شانتي پروت دی. نو د قرآن هغه معجزه چې الله ویلي فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیه وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، چې فرعون موږ نن ستا بدن ته نجات ورکو چې ته د رستو راتلونکو خلکو د پاره د عبرت نشان وګرځي. هغه شانتي لا ثابت او تا قیامت به وي. دا ولې د تکبر کو د سرکشي وکړه د ظلم او ستم د حد نه سوا شو. الله تعالی راونیسو به تور عبرت راونیسو.